هر صورت بکیږي ان شاء الله په دې ځای باندې بکیږي کچره داسې د پستایت یا د جبر د پولیس د طرفه یا د هر چا د طرفه څه ماحول جوړ شو د دې ذمہوار به هغوی په خپله باندې وي زموږ سره به د دې متبادل پروګرام شته ان شاء الله ورکر ته به موږ د هغې له عمل وړاندې کوو به هر صورت به زموږ دا ورکر کنونشن موږ کامیابو ان شاء الله ټول ورکر دې په جذبه کې وي ان شاء الله روټ به موږ ورکوو که ان شاء الله دویم ځای ته موږ تلو دریم ځای ته موږ تلو داسې څه خبره به نه ورکر کنونشن به کېږي به هر صورت به کېږي خو زه په دې ځای باندې دا یو پیغام ورکوم میډیا ته یې ورکوم د ریاست پر ادارو باندې واضح کوم چې دا یو ملک دی په دې کې دوه قانونونه چې کوم دی روان دي زما په ګاونډ کې په دې سواد کې په بل ځای کې پروګرام روان دی جلسې روانې دي شمولیتونه روانې دي او د پاکستان تحریک انصاف هغه پارټي چې هغه د 98% عوام نمایندګي کوي د هغې لارې نیوی کېږي د عوام د اواز لار نیوی کېږي د جمهوریت لار نیوی کېږي په دې ملک کې دا پستایت دا جبر د دې دا نظام دا به ډېر زر تر زر ختمېږي ان شاء الله د پی ټي آی په طاقت سره په جنرال الیکشن کې ان شاء الله د دې خیره به موږ وباسو د بیټ په طاقت باندې به ان شاء الله د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ جوړو او ان شاء الله د دې ټول مافیاز به سر وکړو که خیري عمران خان شرم کرو حیات کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو زه په آخري ځل باندې یو ځل بیا دا پیغام ورکوم د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو ته تاسو جهادیان یئ په دې ټیم کې عمران خان په جیل کې پروت دی د پی ټي آی د یو کارکون حق جوړیږي او د هغه فرض جوړیږي چې هغه راوځي او لکه د زمري راغوټه شي نن د جانو په دې پنډال باندې ان شاء الله نن به پاکستان ته ښایو ورکرانو ته یو ځل بیا وایم چې راشئ او دا ورکر کنونشن دنیا ته وښایي او کامیابي کوي